صحابي په جنگ یرموک غالبا په دې کې یو د ابو جهل زوی چې 20 کاله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی کړې ده داسې جنگ نو چې عکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل زوی عکرمه د ایمان نو راولې دا به تو د مسلمانانو خلاف جنگونه به کول د احد په جنگ کې عکرمه د یو فوج د یو الخ د قطی دا سردارو دا مشهور دا جرنیلو چې په مسلمانانو باندې حمله کوي او اویا دویا مسلمانان شهیدان شو عکرمه دی وخت کې کافر دی مسلمان نه دی کله چې ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي مرحبا بالراکب المهاجر هغه پاس باندې سور هغه مهاجر صحابي دی په خیر راشي ایمان پی راوړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د ایمان د سوجې نه راوړو خزه پسې ورغلا خزه د خزه دا ته چرته تختیده خزه ورغله وی راځه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر استا په باره کې اوریدلی ستا غوندې خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه غوندې مرګرو ته زما ضرورت دی راځه مسلمان شه راتاو شو واپس د کشتۍ نه کوزیږي خزه د لاس نه رانیسي او واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړي او د خزې د وجې نه دغه ایمان راوړو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنہ دا په غالبا د یرموک په جنگ کې دا کله چې پروت دی دا شهیدیږي زخمی دی بدن ټوټې ټوټې دی وینې ترې روانې دي داسې ساکت پروت دی ذوالقدن شروع دی غالبا شریک ابن عبدالله که زه دیدوم کې غلط نشم دا د رشتہ دار دی دا وی ما اوبه راواغستلې ما چې کله اوبه راواغستلې عکرمه رضی الله تعالی عنہ ته ورغلم چې دا زما د تر بچی دی خپلوان مې دی د ذوالقدن سخته ده پې روح دې وځي که دې وخت کې څوک د دې ټولو سمندرونو اوبه وڅکي د دې ټولو کویانو تنده نه ماتېږي د الله د خوا نه ده دا تنده زموږ ستا تنده په اوبو باندې ماتېږي داسې تنده قسم په الله چې را روانه ده اوی مسلمانه ته روجي نه نیسي چې تږی به شم راشه ډیره خطرناکه تنده را روانه ده هغه تنده به د دې اړو په شکال په روجو باندې ختمې ډیره یخني را روانه ده دا به په دې یخو اوبو باندې سحر کې په ژمي کې اودسونه کې هغه یخني به ته ختمې ډیره ګرمي را روانه ده دا به د اړو په شکال روجي نیسي په ګرم اوبو باندې به لمباګانې اودسونه کې په ګرم جومات کې به ودرېږي تنګېږي به نه هغه ګرمي به ته په دنیا کې ځان ته ختمې د شریک اوبه راواغستلې او عکرمه رضی الله تعالی عنہ مجاهد ته ورغی دی وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ته غالبا دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت دی یا د عمر رضی الله تعالی عنہ محترمو وی چې اوبه مې ورولې وی اوبه مې چې ورکولې داسې لاسې ورته ونیو جام ته یې لاس ونیو ګوره د ذوالقدن سخته ده د بدن نه وینې روانې دي انتهایی درجه ګرمي ده انتهایی درجه تنده ده دې وخت کې پکار ده چې ځان بچ کړي خو نه دا ورته وایي مهرباني وکړه اخوا یو اواز وشو زمانه زګیروی وشو داسې پته راته لګي چې بل مسلمان تم تکلیف دی ما ته اوبه مه راکوه خولې بنده کړه لاسونه یې داسې کېښودل چې نه زه اوبه نه څکم شابه هغه ته ورله شریک صاحب فرمایي ما اوبه هغه بل مسلمان ته ورلې کله مې چې هغه ته ورلې دا هغه بدن هم ټوټې ټوټې دی وینې ترې روانې دي غټ غټ زخمونه دي ملکې په وینو باندې لړلی دی هغه ته چې کله اوبه ورکوم اوبو ته لاس کوي یو زګیروی د بلې خوا نه راځي آواز د زخمي مجاهد د مسلمان و هغه واپس لاسونه ښکته کړل خولې بنده کړه مهرباني وکړه د هغې خوا نه د یو مجاهد د یو مسلمان د زګیروي آواز راځي اتن تږی دی لکه چې اوبه غواړي شابه هغه ته ورله وایي ما چې اوبه هغه ته ورړې هغه په وفات شو زه چې وررسېږم هغه روح اسمان ته والوت شهید شو او وفات شو وایي زه چې کله دې دویم نمبر مسلمان ته راغلم چې اوبه ده ته ورکړم راځه خو وفات شو ده ته ورکړه چې ده ته رالم دام شهید شوی وفات شوی دی وی والله کله چې عکرمه رضی الله تعالی عنہ ته راغلم د ابو جهل زوی ته کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګرد پاتې شو د ژوند طریقه یاد کړله د مرګ په وخت کې د سره د بل مسلمان رور غم دی پروا نه کوي زه دې مړ شم زه دې تږی یم هغه مسلمان ته زمانه ډیر ضرورت دی پروا نه کوي زه به خپله تنده برداشت کم دا لږه به برداشت کم هغه مسلمان به معلوم ولې الله به ما ته اجر راکوي او خبره شته اجر د الله نه د اجر په تمه نه نور څوک لیوني شوي نه دي چې د خپلې خولې نړۍ بل ته ورکوي نه د الله جل شانه نه د اجر د ثواب په تمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالېدو په تمه
په قرآن باندې د عمل کولو په تمه باندې دا کارونه بیا کیږي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې حاضری وکړه دغه دی وفات کیږي. و چې عکرمه رضی الله تعالی عنہ ته راغلم هغه اول کس چې ما ورته وبني ولې وي وای دا وفات شوی او شهید شوی. نو دا خبره مې دی پورې کوله چې الله جل شانو فرمایي نه په خپل منځ کې ډېره مینه کوي، رحماء بینهم، په خپل منځ کې یو بل نه قربانیږي زاریږي. نن مسلمان د یو بل سره عداوت او دشمنی کوي. ولی کوي؟ ډېر وجوهات کیدای شي، ډېرې وجې کیدای شي. د دنیا سره مینه بې خرته زیاته شوه. هر کس د خپل لالچ د پاره هر څه کوي. هر سړی د خپل جیب ډکولو د پاره، د خپل بچو د مړولو د پاره دین ته نه ګوري، قرآن ته نه ګوري، اسلام ته نه ګوري. نو بیا داسې مسلمانان هم پیدا شو چې کافر پرېدا، کافر هغوی پرېدا. داسې مسلمانان هم د کافرانو شاګردان پاتې شو چې کافران په خپلو ملکونو کې ناست دي او مسلمانان د هغوی ملګرتیا کوي. کافر ته ضرورت نشته. مسلمان داسې ټریننګ کړی دی ځینې مسلمانان د کمزوري عقیدې والا مسلمانان چې دلته به کفر ته خدمت کوي، ستا د دوا پکاري. نو بیا خلک بزدل شي او د الله جل شانه بزدل خلک نه خوښیږي. 5 وخت مونږ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو کومه دعا کوله؟ الله ما تا تم حکم کوي اللهم انی اعوذ بک من الجبن والبخل. یا الله ستا پیغمبر پناه نیسي ستا په نوم باندې، ستا په ذات باندې. د څه نه؟ من الجبن، د بزدلۍ نه. بزدلي څه ته وایي؟ که جهاد ته لاړم مړ به شم، که جهاد ته لاړم پیسې به مې ولګي، که جهاد ته لاړم خپل لاس به مې کټ شي، که جهاد ته لاړم بیبي به رانه پاتې شي، بچي به رانه پاتې شي. دې ته بزدله وایي، ډرپوک چې یریږي. او بخیل څه ته وایي؟ که زما دا مال ولګي، دا پیسې ولګي دي، یا لکه دا نورې به د کومې خوا نه راځي. ما کله چې دا روټۍ د مېلمه راغی او ستا ورته په تندي باندې 12 بجې شوي، نو پوه شه چې ته بخیلي. ولې؟ په ما لرېږي، نوره خبره خو نشته. روټۍ به کمه کېږي نو ته وایې چې سبا به زه څه کوم، بله ورځ به څه کوم. الله جل شانه بخیل سړی، بخیله ښځه ډېر بد راځي. حدیث شریف دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه سخی انسان چې هغه خلکو ته خیراتونه زکاتونه ورکوي، د خلکو د لباس غم کوي، د کور غم کوي، د چا د چپلو غم کوي، د چا د وړو غم کوي، د چا د غوړو، اگر وی که دا ګناهګار ولې نه دی؟ نو الله جل شانه ته د عابد نه چې هغه بخیلي شپه ورځ عبادت کوي، نفلي روجې نیسي، فرضي روجې نیسي، نفلي منځونه کوي، فرضي منځونه کوي، خو دا بخیل دی، الله پاک ته آغا ګناهګار سخی ګران دی. دا ځان سره ولیکئ. ولی؟ دا سخا دا د الله جل شانه صفت دی. سخا د الله جل شانه خوښه ده. موت ته چې په دنیا کې ژوند کو او دا څه ښکاري، دا د الله جل شانه د سخا د وجې نه پیدا کړي. موت ته رزق راکوي. موت سره چې څوک یو ځل بد وکړي، 2 ځله وکړي، 3 ځله وکړي، موت هغه ته څه تحفه ورکوو، خو الله پاک موت ته بیا هم تحفه راکوي. موت ته د الله جل شانه د ذات پسې نعوذ بالله کنزل کوو. د الله جل شانه आवाज کیږي مونږ لراشي 15 وخت مونږ ل نه راځو. د الله جل شانه आवाज کیږي د رمضان روزي ونیسي، موتا روزي نه نیسو. د الله د خوانه आवाज کیږي حج لاله شي، حج در باندې فرض دی، موتا حج ته نزو. د الله د خوانه आवाज کیږي ورشه مسلمان زکات ورکا، ورشه مسلمان جهاد ته لاړ شه، موتا نزو. خو بیا الله جل شانه دومره سخی دی چې موت ته مال اضافه کوي، بچی را کوي، لونه را کوي، ښځې را کوي، کور را کوي، ژوند را کوي. دا یو سا دا ډېره قیمتي ده.